او دا نږدې وخت کې تاسو وکتل علما شهید شي الله پاکي قبر په خوشبو روانه دا د هغې کرامت دی نو دا د عالم د عظمت دلیل دی دا د هغې د حقانیت دلیل دی اوس تاسو پته ده د 7 تاریخ باندې مفتی سردار علي حقانی صاحب شهید رحمت الله علیه دلته یو ګاډي حادثه کې شهید شو زه خو قبر ته لاړم هغې وخت کې ورمانې کاڼي لګېدلي وو پوخ کړی و نو ما خو خوشبو محسوسه نه کړه خو چې مونږ نه مخکې کم ملګري تللي وو هغوی چې قبر نه خوشبو ځي دا کرامت دی کیدی شي وده شي الله رب العزت حقانیت په طور باندې خلکو ته ښیي چې دا ګوره دا حق دی خو ضروري ده نه چې هر عالم قبر نه د خوشبو راشي قبر کې دنه عالم د پر الله پاک جنت جوړي دا یقیني خبره ده خو د قبر نه خوشبو راتل د کله کله کېږي دا دغه کرامت دی تر دې پورې مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه په باره کې دا لیکلي دي چې هغې کوم شاګردانو هغې بیا دعا وکړه شپه ورځ به ژړېدو چې الله د قبر نه خوشبو ختمه کړي مونږ خټه واچو مسوتن ته نه وي بیا خټه واچو بیا نه وي خلکو به ځان سره خټې وړي الله پاک هغه خوشبو بیا ختمه کړه نه دا د اولیاء کرامو کرامت دی کله کله الله رب العزت وښیي دا ضروري ده نه چې کم شهید دی د هغې خامخا قبر کې جسم محفوظ پاتې شي بعضې شهدا و الله پاک به طور کرامت هغه محفوظ پاتې نور زندگی ته قبر کې شته دی ولکن لا تشعرون اعلان خلا پاک کړي خو چې تاسو یې نه محسوس نور غي ته ارزښت شته دی رزق ورته ملويږي غي ته زندگی ملاو ده هغه د جنت خوشالیانی ملاو دي جنت کې غا چکرې لګي خو ولکن لا تشعرون تاسو د هغه شعور نه لري تاسو دغه ادراک نشي کولای دا خلا پاک وعده کوي اوس مونږ ته غیر پریشانی سوچو غیر مقلدین وهابیان قبر نه خوشبو ولی به قبر نه خوشبو دي پیغمبر قبر نه خوشبو نه دتلی صحابه کرامو قبر نه خوشبو نه دتلی اور اوس یو عالم شي چې دغه قبر نه خوشبو څنګه زی دا اعتراض دی زه سر کې تاسو دې نقطې ته راولم د دې جوابات کولو کوشش کوم دی اول نمبر جواب دا دی چې د غیر مقلدین کم علم هم دي کم عقل هم دي دا دواړو صفات رزیله سره د متصف دي بد قسمت خلک پته نشته کم خراب عقاید یو پکې دا ده اولیاء کم کرامات یې غینه انکار کوي د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم روزه مبارکه هغه باندې یو کتاب لیکل شوی دی وفاء الوفا دسی یو کتاب نوم دی اوس ما زه نه وته د بل ورځ باندې یو کلم راغلی دی هغه کې ابو الحسن المسعودي یو عالم دی غوي چې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم روزه مبارکه هغه سره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ روزه مبارکه او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روزه مبارکه دا درې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ هجری مبارکه کیږي او 91 هجری کې عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه دینا یو چر دی ولی ته وکړي یعنی دنه 91 هجری نه پس دې ته دنه څوک نه دی تللی بعد کې ور باندې چې کم بچیان راغلي دي بیا یو بل بادشاہ ورنه پینزو کونو والا یو دیوال ته وکړي دو دیوالونه شو بیا نور الدین زنگی رحمت الله علیه بیا دینه یو دیوال ته وکړي دی پینځه درې دیوالونه شو موجوده چې کومه جنگله لګیدلی دا په 4 نمبر باندې دیوال بیا چې کم اول دیوال چې کم عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه کړي بیا بل دیوال چې غبرت کې بچیانو کړي بیا د نور الدین زنگی رحمت الله چې کم دریم دیوال کړي دي بیا چې د 4 دیوال چې کم خلافت عثماني ولا کړي دي جالیانو کې چې کم آشنا پرده کتل کېږي دا په درو دیوالونو باندې دا پرده اچول شي نغي وی چې عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه روزه مبارکه کتلی ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر مبارک او بیا 881 هجری کې ابو الحسن المسعودي رحمت الله علیه فرمایي چې زه تحقیق د پر دنه تلم دې دواړو کسانو نه علاوه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه نه ده کړې صحابه کرام پرې د هغه زمانه کې خدا سے کولاو هغه خبره نه کوي هغه د ابو الحسن سردالی کری رحمت الله علیه هغه وایي چې زکلا داول چردی ولی ما کراس کا زه دویمه چردی ولی ته لاړم په درېمه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه ته ورسید د بالکل سیده و سمکه نه معمولی شان و چته دومره پته لګیدا چې دا قبر مبارک دی روزه مبارکه ده هغه الته کې لیکلي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه کې دسي خوشبو
چې هغې نه مخکې وروسته ما چېرته هغه خوشبو نه ده محسوسه کړې خو کاش که دی وهابي دی غیر مقلد دا کتاب کتلی وی دا اعتراض به نه کولو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کب روزې مبارکې نه خوشبو ولې نه راځي راځي خو تور مې خو یې ړوند کړی تا ته پته نه لګي نه د مطالعه شته او نه د تحقیق شته او بیا د امام بخاري رحمت الله علیه قبر نه خوشبو راغلي ٹھیک ته امام بخاری سے باندې خلکو ډېر اعتراضات کړو ځکه چې کله وفات شو الله پاک قبر نه خوشبو روانه کا هغه زمانه کې دا مشهور چې قبر نه خلکو خټه اوچته ولا بیا د هغه زمانه چې کم بادشاہ دی غیر باندې اوس هم کتا سو ته الله پاک سفر مقدر کا هغه باندې غاخ کته تخانی کې د برنه په غټ تعمیر شوی دی نه هغه د امام بخاری سے رحمت الله علیه قبر ته نشي رسیدل چې سونه پر تخانی نه دنه نه لګیدل دنه تخانی نه لاړ شي بیا هغه قبر ته رسي هغه د سي محفوظ او زموږ د علماء دیوبند کې خو ډېر مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه قبر نه خوشبو راغلی مولانا موسی خان روحانه بازی رحمت الله علیه د قبر نه خوشبو راغلی تر دې پورې چې مولانا موسی خان روحانه بازی رحمت الله علیه شاګرد مولانا عنایت الرحمن فریدی سے زما استاد دی ما سبق ویلی په مې درجه کې هغه په خپل باندې وی چې غوښ کې مونږ الته کې سبق ویلو چې کله دا وفات شو قبر نه خوشبو راتله بیا به مونږه خټه واچولې چې مخام را بیا به خټه نه و بیا مونږه مدرسه کې چې کم دور حدیث طلباو انتظامی دا فیصله وکړه چې دلته به مونږه پهره کو وای هغه قبر باندې ما هم پهره کړی مو بخله کې ته نه پریښودل دا خو د هغې چې شمدید ګواه دی د هغې یا زمونږ استاد مولانا سید اظهر حسین دیوبندی رحمت الله علیه قبر نه خوشبو راغلي مولانا عبدالله شهید رحمت الله علیه لال مسجد کې امام و اسلام آباد په خوره باندې شهید شوی دی د هغې قبر نه خوشبو راغلي غازی عبدالرشید صاحب رحمت الله علیه دا په 2007 کې شهید شوی دی د دې قبر نه خوشبو راغلي مولانا علی شیر حیدری رحمت الله علیه شهید دا اوس شهید شوی د دې قبر نه خوشبو مولانا اعظم طارق شهید رحمت الله علیه د دې قبر نه خوشبو راغلي مولانا عبدالله درخاستی رحمت الله علیه د دې قبر نه خوشبو راغلي مولانا شیر علی شاه صاحب رحمت الله علیه د دې قبر نه خوشبو راغلي دا نږدې وخت ډاکټر عادل خان شهید رحمت الله علیه کراچۍ کې شهید کړ د دې قبر نه خوشبو راغلي جنید رشید عام سره د دې قبر نه خوشبو راغلي دا الحمدلله شرف زما علماء دیوبند ته حاصل دي خو یو خبره باندې مو کوم دا غیر مقلدین او د کم فرقه باطله دي یا بریلیان یا د مماتیان چې څوک دي به تاسو وایي چې د استاد علماء دیوبند قبول نه خوشبو رسید نور نه ولې نه راځي دا به در باندې اعتراض کوي نه په دې خبره باندې ځان پوهیږه کته دا وایي چې د صحابه کرامو قبرونه خوشبو ولې نه راتله هغه وخت حق بالکل ظاهر وو ټول ته پته و چې دا صحابه کرام حق دي نن خو ته دعوا کوي چې زه حق یم هر یو سړی دعوا کوي چې زه حق یم تر دې پورې لتشین دا دعوا کوي چې زه حق یم دا لا پرېږده او قدیانانه ځان ته وایي چې مونږ ټیږو نور ټول کافر دي الله رب العزت علماء دیوبند قبرونه خوشبو ځکه دنیا ته ښیي چې دا خلک ټیک دي دا په حق باندې دي دین علاوه نورو ته حق ویل دا انتهایی مشکل دي کني تا د قبر نه خوشبو راشي ستا خو روزانه په سلونو په زرګونو علما مړېږي را دي شي قبر نه خوشبو او دا مونږ چیلنج دی درته الحمدلله او بیا که تاسو ته یاد شي چې کله افغانستان باندې امریکای حمله وکړه دې جرمې پول سره 100 عرب مجاهدین شهید شوي تاسو کې چې کم کوارټ کې پاتې شي دې ته پته ده که نه درته د واقعي مشرانو ته پته ده جرمې پول نه څنګه واوړي دغه ځای کې شهید کړي امریکایي نو شهید کړي دا ظالمانو زمونږ وطن خلکو شهید کړي د هغې هغه ځای نه خوشبو راتله بیا به هغه چې کومه کمي خلکو هغو به ټریکټر راوسو ټرالي بیا هلته د خټو واړوله چې کله بیا سار رالی هغه خټه به نه وه هغه ځای کې غټه کنده جوړه وه تر دې پورې چې زما ماما زوی دی 2013 کې شهید شوی هغه سنه یو بوتل کې هغه خاوره ډېر وخته پورې پرته وه او ما ته بې کله کله وښیله چې دا د بین که چې دی نه خوشبو ځي که نه ځي دا الله رب العزت ښیي درته نه دا کرامت دا حق دی اوس چې کم سړی دا وایي چې نه د عالم د قبر نه خوشبو نشي راتلی دا اصل کې کرامت منکر دی خو دا صفه نه شي ویلی چې زه کرامت نه منم هغې دپاره بله لاره اختیاري لکه څنګه دا علي تشهید دا د اسلام نه انکار نشي کولی خو چې اسلام چا جوړ کړی دی چا رسولی دی چا قربانیانې کړي دي چا چې د بنیادونو کې کار کړی چا د عمارت جوړ کړی دی هغې نه انکار کوي او که بریرا وایي چې مونږ اسلام نه انکار کوو نو بیا خاص کافر دي نه چې چا اسلام دپاره قربانۍ نه کړي هغې نه انکار کوي قیدیانیان د اسلام منکر دي خو صفا نه وایي چې مونږ اسلام نه منو هغه نبوت نه ختمي نبوت نه انکار کوي الفاظ بدل دي نور معنی یې دغه ده نه دا ظالمانه داسې کوي کرامت نه انکار نشي کولی دلته د واقع نه به انکار کوي او دا کرامت خو قرآن ذکر کړی دی زکریا علیه السلام چې کله مریم علیه السلام هغه کمرې کې بند کړي وه چې د دې کې عبادت کوه یورو زکریا علیه السلام چې کله هغه محراب ته دننه شو
قال یا مریم انا لک هذا، ای مریم علیہ السلام دا رته وی چې د میوې درته کم ځای نه راغلي دي؟ بې موسمه میوې د مریم علیہ السلام مخې ته پرتې وي. غیر ورته ویلو قالت هو من عند الله، دا چې کوم سبزه د میوه زما مخې ته پرته ده دا د الله طرف نه. ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، الله پاک چاته وړي بغیر حساب رزق ورکړي. دا کرامت ته د مریم علیه السلام دا قرآن ذکر کړی دی. سلیمان علیه السلام واقعي کې سورې نمل کې مریم سلیمان علیه السلام د کله پته ولګي چې بلقیس یو ځای کې حکومت دی او د هغې تخت دلته راوړل غواړي، هغه زما ملاقات ته روانه ده. نه تپوس یې وکړو تاسو کې څوک شته چې هغه تخت ما ته راورسي او زر تر زر راورسي؟ قال عفریت من الجن انا اتیک، عفریت جناتو نه یو جن و غیر ته چې زی درته راوړم که نه، ان تقوم من مقامک، ته چې خپل ځای نه ودرېږې تا مجلس ختمېږي ما به درته تخت رسولی وي. سلیمان علیه السلام ورته وایي چې نه دینه تیز پکار دی. هسې بې برخه ورته ووایي چې دا کار زما شو، انا اتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، زه به درته دومره تیز راوړم چې تا د سترګې کولویږي بندېږي ما به تخت حاضر کړی وي. هسې بې برخه پیغمبر نه و. اور قال عفریت من الجن، غام پیغمبر نو چې تو چې معجزه وا. دا د غي کرامت چې سليمان عليه السلام سترګې کولولې بندولې د سترګو رب کې هغه تخت مخې ته حاضر و. دا کرامت دی. اور پیغمبر صلی الله علیه وسلم د معراج په سفر باندې چې کله یو ودی ته لاړو خوشبوئی محسوسه کړه. جبرئیل علیه السلام نه تاسو کو چې دا چا خوشبو ده؟ وای دا د فرعون وینځه وا چې فرعون سره انتهایی ظلم کړو، سره د بچو قتل کړي و، د غي قبر نه خوشبو راځي. غا وینځه وا علم نه و وینځه وا د غي قبر نه الله په خوشبو زیره کړي. او دلایل النبوه کې امام بیهقی رحمت الله علیه د احد شهدا او تذکرہ کړي چې د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه دور کې د احد وادي باندې اوبه راغلي اور چې دا کم شهدا او د غي قبرونو ته اوبه دنه شو. اور هغه صاحب کرام امیر معاویه رضی الله عنه خوب کې راولو چې مونږ ته تکلیف دی اوبه دنه راځي، مونږ قبرونو تنظیم وکړه. حضرت امیر معاویه رضی الله عنه چې دا څومره شهدا او د غي خندانونه رغون کو چې ما داسې خوب کتلی او دلته قبرونو باندې اوبه راغلي، دا قبرونه دلته نه اوچتول غواړي. اوس تاسو کې چې کم خلک مدینه منورې ته تللي، احد میدان ته تللي، نه هلته قبرستان اوس هم شته، دیوالي ورنه تاو کړی دی، جانګلې تاو کړي، بې شیشې هغې کې لګولي. نو د امیر معاویه رضی الله عنه امارت کې هغه ځای کې کار شروع کړلی شو. هغې دا لیکلي چې 46 سال بعد، ولې امیر معاویه رضی الله عنه حکومت ډېر بعد کې کړی دی. اور احد جنگ په 3 هجري کې 5 هجری کې شوی دی، 2 هجری کې بدر، یو کال په 3 هجری کې احد جنگ شوی دی. اور امیر معاویه رضی الله عنه 60 هجری پر حکومت کړی دی. نغي وی چې مونږ کله قبرونه کلاو کو، هغه شهداو، هغه کپړې، هغه جسمونه، هغه لباسونه چې څنګه دفن کړي شو، هغه رنګ محفوظ وو. اور هر صحابي د قبر نه خوشبو، هر صحابي. اور تر دې پرې امام بیهقی رحمت الله علیه لیکلي چې کودای په وخت کې یو کوداله د یو شهید په د خپې باندې ولګي، د خپې نه تازه وینه روانه شو، هغې نه مونږ پټیانې تاو کړي چې د وینې بند شي. دا کرامات الاولیاء حق، دا د دې پورې درته خبره کوم. دا خو مخکې شوي دي، اوس نه دي، بیا به کېږي انشاءالله. او دا خوشبو ولې راځي؟ دا ستا ذهن کې سوال دی، دا ستا حق جوړېږي تپوس وکړي. هلته مشکات شریف روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی وفتحوا له بابا الى الجنه. کله یو نیک عمل سره دفن کړی شي، هغه ته الله رب عزت د جنت نه یو کړکۍ کولاو کی چې دا ستا مقام دی، دا خوشبوانه او دا خوشالیانه اغل ته جنت نه خوشبو رزي غدي ته محسوسي کی. کله کله الله رب عزت دا کی چې دا خوشبو چې کومه جنت نه دی مړی ته دی، د چې کوم دفن دی مدفون دی دې سړی ته رزي الله رب عزت دنیا خلکو ته وخی، دا هغه خوشبو ده. اوس په دې خبره باندې پوه شو، د جنت نه چې کومه خوشبو رزي غتا ته هم خی. خو ما درته وایي چې دا ضروري نه ده چې هر دینداري سړي د قبر نه خوشبو مونږ ته محسوسه شي. هر دینداري سړي ته الله رب العزت د قبر نه جنت جوړي دي کې هیڅ شک نشته، خو خوشبو بعضې کرامتن الله رب العزت چاته ظاهره کړي. نه دا د هغه جنت خوشبو ده چې دلته الله رب العزت دنیا خلکو ته کله کله محسوسه کړي، چې دا خوشبو تاسو محسوسه کړي. دې سره په دې خبره باندې هم ځان پوهېږي. او چې کله قبر کې یو سړی نیک عمله دفن کړلی شي، دغه د قبر نه خوشبو راځي، نو معلومه دا شوه چې دې ته خوشحالیانې میلاو شي. کم خلک د عذاب قبر نه انکار کوي یا پکې فاسد طویلات کې هغه چل دی او دغه چل دی، جسد مثالي دی او فلانکې دی او ډنګړی دی، دا ټول خلک ګب لګي، خلک ګمراه کوي. نه چې کله د یو سړی جسم ته کله
جسد عنصری قبر کې کې خودلو خوشبو ته غنه راځي خوشبو غا محسوسي نعذاب هم اندې جسم ته ملوي نو چې کم خلک عذاب قبر نه انکار کوي باندې هم د خوشبو د قبر نه نتل د رد په هغه فرقه باطله و باندې لہذا عذاب قبر نه انکار کول د گمراهی ده صریح نصوص پر راغلي دي روایت دي قران کې آیاتونه راغلي دي نه په دې خبره هم باندې هم ځان پويږي ک یو عالم د قبر نه خوشبو رسي دا دغه پر عظمت مقام دی خوشالي مقام دی او ک یو سړی د بد اعمال کړي غا قبر تلاړو جهنمی دغه پر تباہی بربدي هم شته دی غا تباہ او برباد دی ټول عمر به عذاب